السلام علیکم سکاوټس لیډرز او زما استادانو څنګه تاسو خو د دې میسج بیسیکلی مقصد دا دی چې بیسیت سکاوټس یو په معاشره کې زموږ ډېر زیات غټ کردار دي او کوم چې موږ له ادا کول پکار دي نو سمپل بیسیت از سکاوټ ما د یو ذمہواری په سر واغسته او امید ساتم چې هر ملګری به خپل یو ذمہداري به یو بل سره ډسکس کوو چې موږ ته د یو بل د حالاتو او د واقعیاتو پته لګي زه چونکې زما تعلق د سوات سکاوټس اوپن ګروپ سره دی او ګروپ اکټیویټیز خو هم وي خو د هغې نه علاوه هټ کر ما سره کوم سوشل سیکټر کې زه کار کوم نو پای کې د ټول نه اهم څیز چې دی هغه د موټر سایکل باندې کوم چې د ډیث ریشو ده ٹھیک ہے جی ڈیتھ ریشو څومره ورسي واقعي سوات کې موږ ډېر ګورو چې د واقعیات راځي داسې پوره پاکستان کې پوره کے پي کې خیبر پختونخوا کې دا کوم واقعیات چې راځي د هغې په حوالې سره دا پر موږ ډېر زیات فکرمن یو او د هغې په حوالې سره سمپل یو خبره موږ دا یو ریکارډ راوستل غواړم که کوم ځای کې هم څوک زموږ استادان او سینیر لیډرز چې کوم ځای کې دي تاکې نور محمد خټک صاحب دی یا د نور استادان دي ټیک دی نو هغې ته درخواست دی چې هغې کوم ځای کې هم څوک استاد زموږ د میسج ورسوي او هغوی وایي چې تاسو راشئ یو د سیفټي اویرنس حوالې سره کوم چې ماشومان موټرسایکل چلوي یا د چلولو د هغوی شوق دی چې موږ موټرسایکل چلول غواړو نو د هغې په حوالې سره به یو 5 to 10 minutes د یو اویرنس سیشن به چلو او هغوی ماشومان به دې ته تیارو او چې هغوی دې تیار شي چې هغوی سیفټي کوي موټرسایکل په ښه لاره چلوي ټیک ده بعض ملګري دا وایي چې یاره نه سپیډ کول یا ون ویلینګ کول د سپورټس یو حصه ده ټیک ده کول به وي زه دې کې څه نشم ویلی خو خبره دا ده چې سیفټي پکې اهم ده او د هغې کې د هیډ انجری چې ده هغه ټول نه اهم فیکټر دی نو زما ذهن کې دا خبره ده چې په دې باندې مونږ کار وکړو او زموږ سرټیفیکیټس هم تیار کړي د هغه ماشومان دپاره څوک چې په دې اویرنس کې زموږ سره حصه والي ټیک ده جي او په دې کې به ستاسو تعاون ډېر ضروري وي چې تاسو دا میسج چې دی هغې ته خپور کړئ او امید دی چې انشاءالله ډېر زر به مونږ په دې کې څه نه څه لایحې عمل چې دي هغه وکړو او دا پرسنټیج به لږ کم کړو ختمولی نه شو خو کمولی شو نو دې کمولو کې زمونږ د حیثیت سکاوټس چې دي زمونږ یو حصه پکار ده شکریه